شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. پروګرام د سونو پښتونخوا د عقیلي صوبزۍ سره د عقیلي صوبزۍ د پېښور نه. په پېښور کې موسم ښه دی، خو د پورې صوبې چې کوم ماحول دی هغې کې ګوټن دی، په هغې کې چې دی فرسټریشن دی، په هغې کې عدم تحفظ دی، د انسیکیورټي ایونټس دي چې هغه د روزانه په بنیاد باندې موږ ګورو. زموږ خلک په ډېر استقامت سره د دغه حالاتو په سماجي تور له، په سیاسي تور له، بیا زموږ سیکورټي فورسز چې دي په ډېره منظم طریقې سره د هغې د کاونټر کولو کوشش کوي. خو چې کوم چیلنجز دي په هغې باندې موږ په هغه انداز کې خبره نه کوو، په هغې باندې موږ هغه ډیبیټ نه جنریټ کوو د کوم په نتیجه کې چې موږ یو کنکلوژن ته ورسو چې ولې خیبر پښتونخوا خاص کر او بیا بلوچستان چې دي دا د بدامنۍ ښکار دي. په ټولو تاریخ کې داسې واقعیت کېږي، په پاکستان کې د نه مخکې هم داسې واقعیت شوي دي، داسې ماحول چې دی هغه جوړ شوی دی. خو په دې کې بیا موږ ته یو رول چې دی هغه د میډیا هم په نظر راځي. د میډیا سره بیا تړلی د سوشل میډیا چې کوم غیر ذمه دارانه استعمال دی، او په هغې کې چې بیا هغه خلک چې هغوی دغه پلیټفارمز د خلکو د ګایډنس دپاره، د ایجوکیشن دپاره، د نیو جنریشن دپاره هغه کنټینټ بیا کریټ کوي، هغوی زموږ دپاره غنیمت هم دي. خو ورسره چې دی د دې خبرې ډېر سخت ضرورت دی چې په حکومتي کچ باندې، په سیاسي کچ باندې او په ریاستي کچ باندې د بامقصده خلکو حوصله افزایي وکړی شي. تاسو به مختلف انټرنیشنل پروګرامز چې کوم دي هغه وګورئ، خو دغه معاملات چې کوم دي دا صرف د پاکستان آرمي ته یا ایس پی آر ته یا دیگر متعلقه ادارې چې کوم دي هغې ته پرېښودل نه دي پکار، بلکې موږ له سماجي طور له په هغې باندې سوچ پکار دی. پرون په سوات کې واقع شوې ده، موږ ټول چې دی په هغې باندې غمجن یو. عام خلک چې دي هغه هم په نښه شوي دي، د هغو تعداد چې دی هغه څومره ته رسېدلی. په دې باندې به د سوات زموږ د سونو پښتونخوا ډېر تکړه همکار چې دی عرفان ابراهیم د هغه نه به تپوسونه کوو. خو ما نن هسې ذهن کې مې یوه خبره راغله چې یاره د پرون نه په دې خوا باندې موږ پوره خیبر پښتونخوا چې د هغه خلک چې هغه د میډیا سره ریلیونټ دي، هغه خلک چې هغه د سوشل میډیا استعمال هم کوي، مین سټریم میډیا هم ګوري، دا د فرسټریشن چې دی که نه په دې کې لږ کمی پکار دی، لږ د امید خبره پکار ده، لږ د تسلۍ خبره پکار ده، لږ د پاکستان د ښه مستقبل خبره پکار ده. او زما لپاره ډېر ښه سرپرایز دی. زه په خپله باندې د هغه ډېر غټ پین یم په کشرانو کې، په ماشومانو کې زموږ د بچو غونده دی. تاسو ټوله پیژنئ محمد حسنین. موږ خو اوس په دې پوډکاسټ او په دې لانجو کنجو باندې پوه شو، خو حسنین چې دی نه دا ګوره د هغې پاینیر دی او په کار داره دی. که په بله قوم کې وی یا په بله صوبه کې وی نو د دې نه غټ سټار و. اوس هم پکې شک نشته چې موږ سره ډېره زیاته مینه کوو. حسنین ستړی مه شي. السلام علیکم، تاسو څنګه ښه؟ بس پکړی دې راکړه، ډېره مننه. او غټ خلک چې دي هغه لږ لیټ راځي. دا پروګرام موږ لږ ډېر لیټ په دې باندې شروع کوو چې حسنین سره پوره سکواډ ګرځېده ده. حسنین دغه نور ایشوز چې دي په هغې باندې خو په خپل ځای باندې ما ته ډېره غټه ګیله ده موږ چې په کومه طریقه باندې خاص کر پښتانه هغه ستا خپل ابزرویشن به هم وي، ستا سره به فیډبیک هم راځي، تا سره به مختلف خلک چې د انټراکشن به هم کوي. تا په مختلفو ادارو کې چې د هوسټ په حیثیت باندې کار هم کړی دی، ډېر ریچ او پازیټیو انفارمیټیو کنټینټ چې کوم دی هغه ته کریټ کوي. د دغې آغاز د څنګه وکړو او زما چې دا یو دغه د یو سینیر جرنالست په حیثیت باندې ما بل څه کار نه دی کړی، جرنالیزم مې کړلی تقریبا 28 سال وشو پکې. نو زه خو ته مایوسه یم چې موږ خاص کر پښتانه چې کوم دي موږ د سوشل میډیا نه چې کوم فایده اوچتولی شو، یا هغه د انفارمیشن دپاره، د شیرینګ دپاره، یا د یو ښه ایونټ د کور کولو لپاره، د هغې دپاره مطلب ستاسو غوندې ماشومان بچي چې کوم دي هغه موږ نه ایکسپلور کوو. موږ هغه ځای کې دغه کوو چې بم دماکه وشوه، دومره مړه شو، عجیبه عجیبه تصویرونه ویډیوز وي پکې. ستا خپل ایکسپیرینس چې دی هغه څنګه دی، او زما دغه خدشه چې کوم ده کومه حده پورې ټیک دی، یا زما دغه ګیله؟ بالکل. ټول نه پهله خو به دا خبره کوو چې چېرته نه ما شروعات وکړو. نو بیسیکلي زه چې لږ بږ د 5 سال ما چې دی ریډیو پښتونخوا کې دننه خپل پهلنی ریډیو شو نه شروعات وکړو ایز ا جرنلیسټ. بیا د جرنلیزم چې څونه وابسته ده، او که د سوشل کوچنی جرنلیسټ وي هغه وخت کې کوچنی ورته د موږ افغانانو یې که نه. بالکل. او که د سوشل میډیا خبر وکړو، سوشل میډیا زه چې د 3 کالو هم د هغې وخت نه شروعات شوی دی، کافي ورکوټ یم او د هغې وخت نه واله اوسه پورې آیم کرنټلی 13. نو مسلسل بس دا کار روان دی، لږ بږ 10 کاله مې کېږي په دې فیلډ کې دننه. اور یاره که د سوشل میډیا مونږ خبره وکړو که نه، نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده، زه اګریم کوم. ګوره دا ویسټ چې کوم دی که نه،
هغې نه به مونږ یو شی دونه به ځان ترېنه انسپایر کوو چې ګوره هغې هغه ایز ا ګډ سپیس استعمال کو ایز ا پازیټیو ژوند یې فیسیلیټیشن ایگزیکټلی ځان یې نالجبل کو ځان یې منټلی فیسیلیټیټ کو د سوشل میډیا په تھرو باندې او زمونږ خلکو څه کار دی پهلنی ایشو خو دغه دی ایگزیکټلی چې زمونږ خلک چې دی د ډسټرکټیو کانټینټ دپاره استعمالي هغه شی نه چې بجای د دې چې څه ترېنه زده کړه وشي هغه شی نه چې کم سره وحشت پیلاویږي کم سره یره خورئ پروپیګنډا ډېره زیاته ده ایگزیکټلی ریسنټلی په بلوچستان کې زمونږ په دې یو پاډکاسټ هم شو آنلاین ټیرریست داسې شو کېږي چې لکه دا غټ هیروز دي وغیره سو دیس از بلیټنټ پروپیګنډا ایگزیکټلی پروپیګنډا ده خلک یې بلیو هم کوي او که بیا خبر وشي د خلکو چې کم ښه کار کولو کوشش کوي زه به خپل اگزامپل تاسو له درکم کافي کالونه ما کوشش وکړو چې زه ډفرنټ کانټینټ جوړ کم چې کم د زده کړې کم کې د فلاسفي کم کې د سپریچول خبرې کم کې دننه د زده کړې خبرې کم کې د شعور لاشعور د دې هر څه خبره پکې وشي نو ما یو شی نوټس کو چې کم خبرې کې دننه هسي مزاق وي کم کې انجوایمنټ وي هغې طرف ته خلکو ډېر زیات هغې طرف ته ډېر زیات د هغې انجوایمنٹ دی ډېر زیات هغې هغه هر څه ګوري ډېر زیات د هغې طرف ته د هغې نه د دې خو اصلا یو وجه دا خو نه ده ستا خپله تجربه څه ده بلکل چې کېدای شي چې موږ دومره فرسټریټډ یو چې موږ سنجیده کنټینټ چې دی نه خوښو خو ستا په باره کې یا داسې نور زموږ بچیان دي کشران دي چې د هغې په باره کې دغه بیا دغه خبره غلطه ثابتېږي ځکه چې تاسو د خبرې ستاسو د کار چې دی خلک نوټس ومني او اپریسیشن هم میلاوي نو په دې کې دغه کم والا دغه چې کوم دی سایډ چې دی نو دا هیوي دی یا دا زیات انفلمیشن دی زه به پرسنلی وایم چې کوم یو طرف ته اپریسیشن ورکول والی دي که نه هغه کافي کم دی ځکه چې ته یو کس له اپریسیشن هم ورکوې که نه نو هغې له یو لیول اف میچورټي پکار ده یو ذهني یو طاقت یو ذهني ته د هغه په خبره پوهیې که نه چې پوهیې چې ته یو کس په خبرې نه پوهه نو ته به څه کوې یا به هغه کس اګنور کوې یا به د هغه کس باندې هیټ به کوې یا به هغه کس خبرې نه اورې یا به د هغه پسې کنځل ویل دا زمونږ د قوم عادت دی اوس خو داسې کنځل موږ ته خلک کوي چې د لاندې په مطلب د یې په نه دې پوهېږي کس زمونږ چې کوم د ډیجیټل میډیا دغه وي نو زما خو بلډ پرشر کمیږي چې کله زه زیاتوم نو زه هغه یو څو کمنټس وګورم حالانکه یو عام تاثر دی چې پښتانه ډېر درانه خلک دی خو موږ درانه خلک دي د هغه تجربه د ریډیو خو د میډیا اولنی ټول دی موږ چې مین سټریم میډیا ورته وایو هغه ته څنګه راغلی په دغه وخت کې ته چا داسې انګیج کړې چې تا د یو ریډیو نه دا مایک یا د کیمره چې د خدای خطرناک څیزونه دي او ځکه موږ دا د ماډرن وارفیر خبره چې کوو میډیا وارفیر خبره چې کوو دا ټول دی ورسره تړلي دي په کور کې چا دومره انکریج کړې او بیا هلته کې هغه تجربه چې ده نو هغه د څنګه وه ځکه چې دغه ایج خو ډېر زیات دغه بیا په یو عام تاثر دا هم دی که نه چې ماشومان چې دي هغه به موبایله کتو ته مه پرېږدئ دغه تاثر چې دی هغه تا څنګه نفي کړو ځکه چې ته خو ډېر هغه کنسټرکټیو سایډ ته لاړې ټول نه پهلنۍ خبره خو دا راځي چې زه څنګه لاړم په ریډیو کې نو هغه خو تھرو نارمل پروسس و ما الحمدلله آډیشنز هم کړي وو ما الحمدلله هغې له اپلای وکړه او سلیکټ شوم سو دیٹ واز ناٹ چې دا اپروچ و یا نور څه بلا شي خلک وایي چې دا د امیر مور و پلار زوی دی ځکه داسې دې لیول ته موږ ستاسو مور پلار چې دی هغه ته سلام پیش کوو چې دومره بلکل دغه خبره ده زم کافي هغې اپریشیټ کوم خو که زه دا ووایم چې دا د هغې د لاسه دی یا هغې سره پیسه وه د دې د لاسه دی نه د هغې ایموشنل سپورټ و د هغې منټل هغه کنوینس و په دې باندې کنوینس و په دې باندې زمونږ بلا شي پیرنټس دي هغې سره پیسې وي هغې مور بچي سپورټ کوي خو منټلی ایموشنلی نه فاینانشلی صرف سپورټ کوي او د دغه زه کافي خلاف یم ښه بیا دویمه خبره پکې دا راځي تاسو ذکر وکړو چې څنګه د کنسټرکټیو سایډ ته زه لاړم څنګه دې طرف ته لاړم نو ګوره زما په سوچ باندې میچورټي چې کوم ده که نه دا یو سپیکټرم دی دا یو لاین دی د لاین په یو طرف باندې موږ سره هغه بیخي اممیچور خلک دي لاین په بل طرف باندې موږ سره هغه ډېر میچور دا نیچرل خبره بلکل د دې په منځ کې دننه زه چېرته پاتې کېږم آی ایم ناٹ ټو میچور اینډ آی ایم ناٹ ټو اممیچور زه ډېر زیات میچور هم نه یم او ډېر اممیچور هم نه یم د دې شاید څه وجه ده زما په خیال میچورټي د عمر یو تقاضه هم وي خو د عمر نه زیات دا د علم او د شعور او د لاشعور د لاسه چې دی دا د هغې یو ریفلیکشن وي د هغې یو
تاسو ویلی شي چې یو شکل چې کم تا ته پیش کیږي یو کس د الفاظو د خبرو د طریقې نه پته چلی چې د د لیول اف میچورټي څونه دی دی څونه میچور دی د کې څونه لاشعور دی دی څونه کنسټرکټیو دی څونه ډسټرکټیو دی چې څونه میچورټي د انسان کمی که نه هغه به ډسټرکټیو وي بیا دا میچورټي را څنګله زما د بچپن نه زموږ خو روټین کې دا تجربه زموږ سره خامخا شیر کا بالکل چې زمونږ ټریډیشنلی مونږ د دې خبرې عادت یو چې ستا غوندې ماشومانه هغه چې کله په ماشوموالي کې د خبرې شروع کړي خبرې ډېرې زیاتې کوي نو تم داسې وي بالکل که نه نو مونږ ته چپ شه یاره دا ماشوم چې ډېرې خبرې کوي ما یو قسم په خپله باندې چا کرتلی وم نو هلته کې ماشوم ډېرې خبرې کولې هغه په خپل حساب باندې کوېسچن ریز کول خو دوی به ورته چې چپ شه او لرې کوي بهرې کوي ستا مور پلار تا ته داسې رکاوټ نه ځکه ستا سره دومره چې دا د الفاظو ذخیره ده یا بیا ته چې دی ورسره د روټین سټډي هم کې بکس وغیره هم لولې ځکه چې ستا چې کوم لیول دی نو هغه خو د ډېرو پوه خلکو نه دی بالکل اصل کې خبره دا ده چې دا لږ یو کمبینیشن و زما په نظر اوس دې وخت کې دوه قسمه پیرنټس دي یو مونږ سره هغه دي چې ډېر زیات مینه کوي ډېر زیات اټینشن ورکوي ډېر زیات ټایم ورکوي او هغې ماشوم هر خبرې له ویلیډیشن ورکوي که هغه بیا صحیح خبرې که غلطه خبرې هغې هغه ته وایي ډېر ښه کار دی خو داسې نه ده پکار یو طرف ته وي چې هغه ماشوم اوپرس کوي هغه خبرې ته نه پرېږدي هغه کولاوېدو ته نه پرېږدي دا داسې دی لکه یو ګلاب چې کله کولاویږي که نه کله چې هغه چې کتې ونیسې او بند یې کړې هغه به څنګه کولاویږي او بیا هم لیټر سټیج کې د ژوند هغې بیا وایي چې دا ګلاب راونه ختم نو د دې شاته سوچ کول پکار دي چې کله راختو ټایم او تاسو ولې بندول نو زه چې ورکوټ ما ته به مور او پلار دا ویل زه به یې ودروله ما نه خبرو کولو نه ما ته به ویل خبرې کوه گو هیډ خو ما ته به یې دا هم ویل چې ته پوره د مزخو سټه کې بالکل ما ته ویل چې ګوره ستا خبرو مونږه قدر کوو او مونږ غواړو چې ته خبرې وکړې خو هر ځای کې هر ټایم هر قسمه خبره سوټ نه کوي نو ته خپله ویلیو ګوره او دا هم راته ونه ویل چې لکه دا خبره به کوې دا به نه کوې نه راته ویل هره خبره کوه خو څه خلک ستا د خبرې د قدر باندې نه پوهېږي څه خلک تا له هغه عزت نه ورکوي نو ته دې دپاره ته ځان سپکوه مه ته دې ته مه ګوره چې زه هغې له عزت ورکوم ته وایه زه ځان له عزت ورکوم اوس هم ما ته اکثر چې زما مور او پلار زما مور سره زه ډسکشن کوم چې زه دې ځای ته روان یم او هلته ماحول داسې هغه هغې ما ته وایي ګوره ماحول خراب دی ماحول ښه دی ته خو ښه یې که نه ته خپل پوره کوشش وکړه ته خپل پوره هغه وکړه که هغې بیا څه زده کړه کوي که نه هغې څه تا نه لرن کوي که نه هغو باندې ډیپنډنټ ده ته خپل پوره کوشش کوه ته چې د شپې په وخت چې کله ته وده کېږې ته به مطمئنه یې چې ما یو ښه کار کړی دی او سیم هم دغه خبره ده او بیا د علم خبره چې راشي چې کله یو ماشوم ته ویلیډیشن میلو شي نو هغه بیا صرف اوري نه هغه وایي هم او ټو وی کمیونیکیشن چې کمی که نه هغه همیشه زیاتر هغه زیات طاقتوري د ون وی کمیونیکیشن څه ته وایي بیسیکلی لکه زه تاسو سره خبره کوم تاسو ما سره کوئ چې که زه صرف تاسو نه اورم نو زه به فرسټریټ کېږم زه به تنګېږم چې کېدای شي ستا پوینټ اف ویو په ذهن کې وي خو هغه ته بوجوه چې دی هغه ایکسپریس کولی نه شي او اکثر په ټو وی کمیونیکیشن چې زه هم لګیا یم تاسو هم لګیا مونږ ډسکشن کوو دواړه کسان یو ځای یو خبرې باندې خبره کوي هغې سره نالج زیاتېږي هغې سره ډفرنټ پوینټس داسې څه شي په ذهن کې لکه چې هغه مخکې ني هغه راشي او بیا دا ماشومان چې کله غټ شي چې کم ني د دارس ایکسپیرینس کړی دی بیا شای وي دی بیا خبرې نشي کولی هغه یو سمال سرکل یي که نه د هغې سرکل نه بهر بیا دی خاموشه پاتې شي او دغه مین یوه ایشو ده چې ما ته فیل کېږي چې زموږ په قوم کې ده او نالج چې یو خو ډسکشن هم کې زده کړه هم کې بیا ورسره کتابونه ریډ کې بیا ورسره د اهمو خلکو خبرې اورې د علم نه ډکې خبرې اورې او بکس ریډ کول شاعري ریډ کول دا ټول هر څه چې ورسره کوې نو الحمدلله ستا خپل کوم چې ته د ریډینګ یا د اورېدو تلاش کوې لکه مثال په طور نه زه جرنالست زه حامد میر صاحب چې دی دغه کالم خامخا لولم زه د نجم سیټي صاحب تبصرات چې دغه خامخا اورم زه اسمه شیرازیه چونکې زموږ د فیلډ خلک دی بالکل زه ستا غوندې کشران چې کوم دي هغه زه 2-3 ګنټې هغې ته دغه کوم چې یاره په هغې کې بعضې پوینټس په هغه جرنالیزم کې ما ته داسې راشي چې زما په ذهن کې نه وي پکې ستا خپل فیورټ سبجیکټ چې دی هغه کوم یو دی چې هغې کې ستا دلچسپي ډېره زیاته وي
کرنټلی دغه ته خو د شعور او لاشعور خبره هم کې دلته کې خو خان داسې پی ایچ ډي ډاکټران دي چې هغه ته ووایه چې د شعور او لاشعور په منځ کې فرق څه دی هغه ته نشي ایکسپلین کولی. بالکل زموږ خو تعلیمي نظام هم الحمدلله ماشاءالله ډېر بالکل ماشاءالله کوالټي والا دی که نه. بیسیکلی که زه تاسو ته ایکسپلینیشن درکم نو کافي ټایم ما په زبانونو زده کولو هم تېر لینګویجز مې هم تېر کو انګریزي باندې زده کولو ډېر خلک خلاف خو ما ته فیل کېږي چې کله ته هر ژبه چې ته پکې یو ښه خبره چاته راشولی شي نو دا یو ښه د ثواب کار دی. نو ولې بیا مونږ دې پسې خبرې کوو. ښه بیا ورپسې ما د جرنلیزم هم کافي هغه وکړو ټیچینګ مې هم کافي ټایم وکړو. کرنټلی چې زما ډېر زیات ورته اټینشن دی هغه به وي سیلف امپروومنټ. دا د انګلیش یو لفظ دی سیلف امپروومنټ یعنی د خپل ځان بهتره کول. هغې کې بیا منټل هم راځي فزیکل هم راځي چې منټلی ته څونه ځان نور هم امپروو کولی شي. زه په هغې کې دننه ډفرنټ جاپنیز بکس ما ریډ کړي د جاپنیز ټاپکس په هغې کې چاینیز ویسټرن ما ریډ کړي دي انډین او پخواني سب کانټیننټ والا چې کوم دي هغه مې ریډ کړي دي. ځکه ګوره سیلف امپروومنټ هغه یو فیلډ دی چې که انګلیش سره وابسته یې که جرنلیزم سره یې کم ژبې سره کم ملک سره کم ځای سره کم فیلډ سره وابسته یې دا ستاسو په کار راځي. په هغې کې د خبرو طریقه د سوچ طریقه څنګه به تاسو د زمونږ دماغ دی که نه دا یو ډېر غټ ټول دی دا یو ډېر غټ ویپن دی کائنات دی دا یو ډېر غټ ویپن دی دا لکه د یو چړې په شانته دی. نو څنګه به ته د دې چړې نه خپل ځان نور خلک بچ هم ساتې او د دې صحیح استعمال به هم کوې په دې به هر څه هم کټ کوې څنګه به دا in a good way ته به دا استعمالې. نو په دغه باندې زما ډېر فوکس وي. ورسره کافي ډفرنټ ټاپکس باندې هم لرنینګ کومه لکه فار ایگزامپل پرپز آف لایف د ژوند څه پرپز دی. مونږ خو تر اوسه پورې په دې تلاش کوو. بالکل او زه هم په دې کې دننه یم چې د ژوند څه وجه ده او مونږ څنګه وجه را پیدا کولی شو. ښه بیا منټالیټي چې کم مایند سیټ ښه دی کم بهترین مایند سیټ دی په دې کې دننه بیا ما هغه سوچ ما وکړو هغه آیډیاز ما وکړل لکه زمونږ قوم کې دننه چې کم کس لږ شانتې ایګو پکې که نه نو مونږ د دې خلاف سو. من نه خلاف نه دي تلل پکار پویه کول دي ځان چې دا د کس داسې کوي اول نو ما پې بکس ریډ کړل یا دا نیچرل یا د ځان په خپله جوړ کړی دی. او ایګویزم څه ته وایي ایګویزم چې دی دا خو دې ته نه وایي چې یو کس ښه پرایډ بیا بیل دی چې کم ته وایي زه مې هغه چې مونږ ورته اردو کې وایو مې نو هغه مې بیا بیل شي د ایګویزم بیا بیل دی هغه چې ورته اقبال په اردو کې دننه وایي خودي هغه خودی چې کومه ده که نه هغه بیا پوره بیل خودی کو کر بلندتنا که هر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے خاصه هغه ټریډیشنل ایجوکیشن دغه چې کوم دی هغه په څه لیول باندې دی ته سره ټریډیشنل که ته خو د سټوډنټ په ځای باندې استاد جوړ شوې که نه بالکل دغه د بیا څنګه مینیج کول دغه خو پوره یو داسې ځکه موږ سره ډېرو څیزونو کې اصلین ماډل نه وي چې هغه بیا موږ فالو کوو. بالکل ایگزیکټلی دغه تا څنګه بیا مینیج کړل؟ کرنټلی چې کوم زه سټډي کومه بیسیکلی دا د بار ملک نه زه آنلاین سټډي کومه بی ټیک نوم یې دی BTEC دا د او لیولز نه بس ته چې کوم دی یا د میټریک نه بس ته A لیولز راځي یا د FSC لیول راځي نو د هغې په شان په سیم لیول باندې د بزنس یو سټډي ده پریکټیکل دی ټیسټونه پکې نشته ایگزامینیشن نشته ډېر ټف سټډي ده ډېر کریټیکل تھنکینګ غواړي ځکه بزنس دی که نه نو هغې کې دونه چاري ونه چېرته ایگزیکټلی سو ډېر سمپل هم دی په یو لحاظ او ډېر ګران هم دی ځکه کریټیکل مایند چې د چا نه داسې فیلډ کې دننه ځان نشي بیا وردننه کولی سو هغې کې دننه زما ډیلی سټډي روانه ده زه پکې کارونه کوم اساینمنټس کوم او انشاءالله کال نیم پکې پاتې دی نو چې دغه وشي زما FSC لیول به کلیر شي نو زه انشاءالله بیا به ډایرکټ جمپ کوم ټو بیچلرز ایم فل ماسټرز ایم PhD انشاءالله. خو کله چې ته هغه د یو خو دا ده چې هغه ریډیو باندې چې ته اولنی شو وکړه یا د هغې فیډبیک څنګه او بل دا چې بیا چې ته کله د یو ورکوټي استاد په حیثیت باندې کومو خلکو ته مخاطب وې هغه څوک ستا هغه سټوډنټس چې وو ټیچینګ والا ستا چې پیس چې کوم پهله خو چې دغه دا ټول څیزونه نوي وو که نه اوس خو دا ډېر شو خو ته چې کوم خبره کوې هغه وخت کې دا نه وي هغې وخت کې دننه خو چې دی په فیسبوک سوشل میډیا دې باندې څوک هم نه وه
او زه خپله چې د زما 2-3 کاله شوي وو د سوشل میډیا بیا ما چېرته شروعات کړی و زما بلا شی فیک آیډیز وه خلکو به زما ویډیوګانې هر څه پوسټ کول ما ته خپله پته هم نه وه چې دا هر څه م پکې لایي زما فیملی ته هم نه وه پته بیا زما فیملی ما سره یو ځای شوه مونږ هغه لرې کړل فیک آیډیز خپله یوه جوړه کړه هغې باندې م کار شروع کړو ښه بیا خبره راځي چې فار اگزامپل ما چې هغه پیلنۍ شو کړه نو پیلنۍ شو ډېره میجیکل وه په دې باندې ډېر لکه هغه یو بیوټي وه د هغې ځکه چې زه کېناستم زه یو ماشوم وم ما سره علم دونه نه خو ما سره د هغه د خبرو کولو یو جذبه نو چې ما خبرې شروع کړې نو چې شروع مې کړې نو بس بیا مې شروع کړې او بس بیا مې شروع کړې نو بس بیا هغه خبرې پکې ان ډپت لاړې او زیاتر خلکو ډېر سرپرایز کړو ځکه هغې د ماشوم نه داسې اسپیشلي په دغې زمانې کې د نه هغې دغه شی نه ایکسپیکټ کولو هغې نارملي د ماشوم نه دا ایکسپیکټ کوي چې ماشوم دی څه ورته به پته خو یو ماشوم ټولو نه سمارټ وي ځکه ماشوم هغه یو بلانک پیج یا هغه لکه د هغه چې کومه خبره کوي په هغه کنوینس وي هغه پکې دومره سوچ نه کوي که نه هغه ته وایي چې داسې نه دي داسې دی هغه وایي ټیک ده ته هغه ته ښځه دغسې نه دغسې ده هغه وایي ټیک ده د غټو دا چې د هغې نالج پتر کې لکیر جوړ شي هغه بیا نور څه زده کولو ته هغې تیارېږي نه هغې زده کولو ته مني نه اوس مونږ ایز ا چایلډ نو ما به د ټول هر طرف نه به ما زده کړه کوله هر طرف نه به ما لسننګ کولو چې کله موقع میلاو شو بیا هغه ډېر مزېداره وه ښه بیا د ټیچنګ خبره چې راغله هغه ډېر انټرسټینګ کیسه وه ځکه اوس دلته کیسه لږه اپوزټ شو چې ټیچنګ ما شروع کړو که نه اوس ټیچنګ داسې شروع شو چې دا لږ شانتې یو کمپټیشن و دا لږ داسې لږ ضدي پن د لاسه ما شروع کړی وه ما له انګلیش ښه راتلو آی واز ا ګوډ سپیکر اف انګلیش ځکه زما شوق و پرسنل زما خوښ و دا ژبه نو ما انګلیش ښه زده کړی ما نه به انټرنیشنل میډیا والا و هغوی به انټرویوز کول دا و هغه انګلیش کې او ما به انګلیش هم استعمالولو کافي اوس هم زه کافي انګلیش استعمالوم نو زما به دا عادت و چې ما به انګلیش کې خبرې کولې اوس په څه خلکو باندې دا ډېر بد لګېدل هغې ویل دا پکې ایجنټ راغلی دی دا پکې چې دی دا پکې داسې داسې نومونه داسې خبرې کولې چا به ویل دا پوخ دی دا چا به ویل دا ډېر مشروط دی خپله انګریزي په مونږ خرڅوي یا خپله ځان پکې ښیي نو ډېر ډېر داسې خلکو خبرې کړې وې په دې باندې نو کافي ټایمه پورې زه پې ما اګنور کولو خو اخر ما ته خلکو به په هر ویډیو هر ځای کې به خلکو ویل دا د لکونه لګولي دي دا ځکه دی داسې خبرې کوي او دا داسې انګلیش څوک چېرته ویلی شي دا د پیسې لګولي او دا هغه ما ورته ویل ښځه ټیک ده که نه ما لکونه لګولي راځئ زه یې درته ښیم په فری کې یې درته ښیم نو هغه یو قسمه زمونږ یو ضد شروع شو او د هغې نه چې دی ما په سوشل میډیا په یوټیوب په فیسبوک ما به واړه واړه خپل په کور کې دننه خپلې په کمرې کې مې یو ځان ته چې دی یو بورډ ولګولو او ځان نه مې پکې ویډیوګانې د انګلیش نو هغې نه شروعات وشو او بیا زه لاړم نو ما پکې کورسز وکړل بیا زه سرټیفاید ټیچر جوړ شوم پروفیشنلی او هغې نه چې زه ورو روانم نو انشاءالله زه چې دی الحمدلله زه چې دی اوس دې مقام ته رالم اینډ کرنټلی الحمدلله آی ایم ای سرټیفاید ټیچر اور هغې نه علاوه اوس الحمدلله زه د اے آی چې کوم دی یو نوی فیلډ راغلی دی هغې کې دننه هم ما کافي سرټیفیکیشنز وکړل کافي کورسز وکړل او انشاءالله جلد از جلد زما به کوشش وي چې زه خپل ماسټر لیول سکلز او خپل ایکسپرټیز چې دی ورسوم تاکې زه د هغې ټیچنګ هم شروع کړم صحیح ده دغه ستا چې کوم ایج ګروپ والا خلک وو بلکل نو د هغې تر اوسه پورې چې دی د هغې رسپانس څه دی آیا زمونږ مطلب دا به زه داسې ایکسپلین کوم چې خلک ډېر د مایوسۍ اظهار کوي چې دا د جنریشن زی هر څه چې ورته موږ ووایو چې دوی دغه دي د شارټکټیان دي ته د دې خبرې سره متفق یې آیا دوی ته هغه خواهشات زیات دي یا دوی انټرنیشنلي دومره انټرلینک شو چې دوی وایي چې یاره ما ته هغه لایف پکار دی بغیر د ایفرټس نه کم چې په بهرو ملکونو حالانکه بهرو ملکونه چې څوک وګوري هلته کې خلک ټول کار کوي زموږ دلته کې صرف خبرې پکې نه کوي نو د هغې ریسپانس څه ستا د جنریشن د خلکو زه به وایم چې یاره د هغې ریسپانس ډېر سرپرایزنګ و او زما د ویډیوز که خبره وشي یا زما ته چې څنګه ریسپانس میلاویږي زه به وایم چې کافي یو انټرسټینګ ریسپانس ما ته میلاو شوه
ځکه چې ډېرو خلکو پکې دا ویل چې ستا له لاسه زما ژوند تباه دی. ما ته مور او پلار شپه ورځ وایي ته ځان ته وګوره، ته ده ته وګوره، دې چېرته ورسېدو، ده چېرته غټه لانجه ته جوړه شوه. او بالکل ورسره چې دی نور هم کافي ډفرنټ خبرې پکې راغلې. ځکه هغه عادت هم خلک نه و که نه، هغې ته ګناه ځکه نه و چې هغې عادت راته ملو شو، کافي را سره خلکو حسرت وکړو. ولې وکړو ما ته هم پته نشته، ځکه سمپل خبره ده، یو کس دی هی از ټیلنټډ، هغه خپل کوشش کوي د نورو د زده کړې، نو اوس هغې خپله هغه لیول ته رسېدلی نه دي یا هغه لیول ته کوشش نه دی کړی، نو هغې د نورو کس هغه چې موږ نه کوو نو دی ولې کوي. دا خو زمونږ موږ کامیابه زمونږ یو نفسیاتي مسله هم ده که نه، بالکل سماجي مسله. لږ ستا لږ ټایم اخلم، لکه ستا ټایم چې دی دا خو ډېر غټ لانجه ده که نه، لکه حسنین خو ماشاءالله. زه به صرف د دې عرفان نه لږ ډیټیلز والم، ځکه چې دا پروګرام په هغه علاقو کې هم خلک اوري چې هلته کې روټین د میډیا موجودګي نشته. السلام علیکم عرفان. سر السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم سلام. ما سره خو حسنین ناست دی او موږ خو دغه ټینشن چې دی دې کې د کمولو له کوشش کوو د جنریشن ګیپ په ایشوز باندې. خو ته راته مختصر راته چې دی هغه د سوات د واقعې چې کوم ډیټیل ستا سره دي په یو ګو کې راته هغه بیان کړه چې موږ هغه خلک چې هغه دغه مین سټریم میډیا ته اپروچ نشي کولی چې هغه اپډیټ شي په دې باندې. جی سر د ټول نه وړاندې ډېره زیاته مننه چې ما له موقع راکړه او حسنین ته هم په پروګرام کې پخیر راغلی. سر تاسو ته معلومه ده او بلکې زموږ ټولو اوریدونکو کتونکو ته معلومه وي چې په سوات کې پرون یوه ناخوشګواره واقعه خواوشا 6 بجې څه له پاسه په تحصیل کابل چې کوم چوک دی په هغې کې تاڼه ده، نو دغه کوم چې د ډسټرکټ تاڼه ده او کوم چې د سټډي تاڼه ده، نو دا تقریبا یو ځای کې دي. د هغې په ګیټ کې پرون دماکه شوې ده او دا هغه وخت دا دماکه وشوه کوم وخت چې د سوات ولسي پاڅون لخوا د دهشتګردۍ خلاف یوه احتجاجي مظاهره هم روانه وه، خو دغه مظاهره تقریبا اخر ته رسېدلې وه او اخرنی مقرر چې کوم و نو هغه خپل خطاب کوو، بس د دې نه لږه شېبه وروسته بیا دا مظاهره هم ختمېدو واله وه. په دغه ټایم کې یو خودکش دماکه وشوه چې د هغې په نتیجه کې تر دې دمه 19 کسان چې دي هغه شهیدان شوي دي، چې په هغې کې د پولیسو ځوانان دي او 10 پکې سیول کسان دي. دغه سیول کسان چې دي نو د هغې تعلق د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو سره دی. په هغې کې 2 کسان د شنګلي دي، یو کس پکې د کراچۍ دی او دغه شانتې لوکلز کسان چې دي هغه پکې هم شهیدان شوي دي. په هغې کې د 15 خویندو یو ورور ډاکټر صاحب ځوان ډاکټر و چې هغه هم شهید شوی دی، چې سبا له تقریبا سبا د هغه د خور واده دی، نو هغه د دغه واده دپاره راغلی و. نو سیول کسانو کې پکې د 14 کالو یو بل ماشوم چې دی هغه هم شهید شوی دی، دغه شانتې یو ماشومه پکې هم زخمي شوې وه. نو دغه ټول صورتحال چې کله بیا موږ هسپتال ته لاړو، هلته کې د مریضانو حالات وکتو، کوم چې شهیدانو د هغې باریانې نو یقینا هغه ډېر زیات د سوات میډیا خو کمال وکړو، خلک یې اپډیټ وساتله. نن آی جي هم درغلی، وزیر اعلی هم درغلی، او د هغې لږ مختصر راته بیا دغه وکړه چې هغې څه ووایي. جی آی جي خیبر پښتونخوا ذوالفقار حمید صاحب او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل خان افریدي هغه هم نن سوات ته راغلي وو او په سنټرل هسپتال کې دغه مریضانو عیادت هم کړی دی او د هغې نه بعد بیا د مختلفو ځایونو دورې هم وکړې، کوم ځای کې چې دماکه شوې وه پولیس لاین ته لاړل او دغه غمزده خاندانونو سره هم میلاو شو. هغې په خپلو بیانونو کې دا وویل چې کوم آی جي خیبر پښتونخوا نو هغې وویل چې یاره خلک دې د جمع کېدو نه اوس هم ډډه کوي، ځکه چې په صوبه کې اوس حالات چې دي نارمل نه دي، نور هم حالات خراب دي، نور هم پته نه لګي. خو چونکې بیګا چې د کم ډي پي او سوات دی د هغې سره زموږ خبرې کېدې، نو هغې ویل چې موږ ته د نننۍ ورځې د دې دماکې حوالې سره څه قسمه اطلاعات نه وو، مطلب حالات معمول کې. خو نن آی جي خیبر پښتونخوا دا وویل چې حالات ټیک نه وو، یعنې د دې موږ ته بلکې هغه دا هم ویلي دي چې د یو بلې حملې چې دی ځای نه ده ښولی، خو په هغې کې د پېښور ذکر هم کړی چې د هغې موږ سره اطلاعات دي که نه دا هم ویلي. جی بالکل. خو په دغه دواړو بیانونو کې تضاد هم دی، خو په دې باندې لا څوک خبره نه کوي سره چې دې خوا ډي پي او وایي چې څه نه وو او موږ ته د دې خبرې اطلاعات نه وو، دلته کې آی جي وایي چې د دې خبرې موږ او کوارډینیشن نشته که نه. هغه خو وزیر اعلی چې کوم دا ګډې وډې ویلي دي هغه هم د ویلو نه و که نه په دې موقع باندې.
هغې هم د میډیا سره د خبرو په وخت کې دا خبره زیاته کړه چې دلته کې چونکې زموږ خبره چې د هغه په دې خیبر پښتونخوا کې نه منلی کېږي او هغې نورې هم داسې ډېرې خبرې چې د هغه په دغه موقع باندې وکړې. خو د ټولو نه مهمه خبر دا ده چې دلته کې د دهشتګردۍ دا واقعیات چې دي نو دا خو چونکې د 2007 نه بعد دا یوه ډېره لویه غټه واقعه وه چې په 2007 نه 10/11 پورې هم دلته کې په سوات کې حالات ډېر زیات خراب وو او هغه زموږ د ټولو خلکو د مخې وو. خو د ټولو نه مهمه خبره دلته دا ده چې اوس هم خلک چې دي نو هغه حوصلې بلندې دي او بلکې په 100 تاریخ باندې هم په هغه ځای کې چې دی نو بیا د یو پاسون دغه شوی دی اعلان شوی دی. جی په نشاط چوک کې کوم چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمن د مختار خان یوسفزي د هغې د خوا دغه وینا شوې ده چې په د راتلونکي جمعې په ورځ باندې به په نشاط چوک کې یو بل ولسي پاڅون کېږي چې هغې پکې د ټول ملکن ډیویژن د خلکو نه د شرکت غوښتنه کړې ده. نو د دې نه دا پته لګي چې د خلکو حوصلې اوس هم بلند دي، خلک د دهشتګردۍ له اوس هم شکست ورکولو ته تیار دي. په سوات کې نور امن و امان دی که فرض که څومره هم سیلګري د ټول ملک نه دلته کې راځي. نو دا خبره د سوات په روایاتو کې ده چې چېرته هم که داسې د دهشتګردۍ واقعیات شوي دي خو سیلګرو ته چا څه نه دي ویلي. بالکل داسې واقعیات خدای دې کې چې حالات نور هم نارمل شي او د میډیا رول پکې هم ډېر هم پکار دی. بیا پولیټیکل پوینټ سکور هم پکې نه دی پکار. عرفان خپل خیال ساته ته د پرونه چې دی ډېر ښه دغه کړی دی د رپورټینګ کړی. اوس په کرسۍ بدلوم زه دا دغه کوم چې زما نه ډېرو غټو ډېرو سمو خلکو چې دی که نه په دنیا کې انټرویوګانې اخیستې چې ته زما سره څه چل کوې. بالکل راځئ دا ګوره بغیر سکرپټه چې دی به زما نه اوس اسنین چې دی څه تپوس کوي نو دا به یو نوې تجربه شي که نه. دا موږ د دې لپاره کوو د ګرانو اورېدونکو او کتونکو چې دا کوم فرسټریشن دی په دې کې موږ سره د دې نه د وتو دپاره چې دی اسباب هم شته او دلته کې د حسنیان غوندې زموږ د جنریشن زموږ د میاندو زموږ د پلرونو هغه بچي هم شته چې د هغې نه بعد موږ دا ثابتوو چې پښتانه چې کوم دي هغه ترهګر نه دي، پښتانه ډېر باصلاحیته خلک دي. او زه اکثر په دې کې دا خبره کوم چې په دې ټایم کې د دنیا ټول نه غټه انډسټري چې کوم ده هغه پښتنو پر لاس ودرولې ده. د کرکټ دغه کیلانیان چې تاسو وګورئ. جی ټول نه پهله زمونږ د شو ته ستاسو ډېرې ډېرې شکریه راتلو دپاره. ټول نه پهله سر تاسو کافي ایکسپیرینس دی. زما چې دا کوم فیلډ دی د جرنالیزم په دې کې کافي ټایم هم وشو خو زما ایکسپیرینس چې دی هغه ستاسو مخکې نتھنګ دی لږ نه ته د دې د نیو جنریشن نماینده یې که نه. بالکل موږ خو کوشش کوو چې ستاسو نه هم زده کوو. بالکل خو لکه اوورال خبره کېږي که نه نو کافي ستاسو ایکسپیرینس دی. زما نه به کافي ټایمه ډېره مي. نو زما پیلنی سوال تاسو نه دا دی که نه چې ستاسو په خیال د هغې وخت نه واله اوسه پورې په اپورچونیټیز کې څه ډفرنس دی؟ اوس زیات اپورچونیټیز دي که پهله زیات؟ خو دا خو ډېر ګران سوال دی او دا لږ بحث هم غواړي خو مختصراً به زه حسنین داسې ووایم چې پښتانه ډېر باصلاحیته خلک دی. د هغې د ټول نه غټ ثبوت چې دی هغه ستا غوندې هغه ځوانان دي چې هغې نه موږ ګایډلاین اخلو او انسپایریشن ټولز اف انسپایریشن په دې سوسایټي کې ډېر زیات دي. ما چې څنګه د انډین فلم انډسټرۍ خبره وکړه که د هغې نه پښتانه لرې کال ته کې تا ته هېڅ هم د ښکاري بیا په پروډکشن کې، په ډایرکشن کې، په ایکټینګ کې، په هر شعبه کې چې دي. او دا د اوس نه د بلیک اینډ وایټ دور نه هم د پېښور نه دغه خلک چې دي هغه ترې ګلوبل سټار چې د شاهرخ خان هغه پښتون دی او فخر هم کوي پې په هغې باندې چې دی یو ډیبیټ هم کېدی شي پکې. بیا د دې سره تړلې دا ټول څیزونه چې کوم دي تاسو سټډي هم کوئ. د دې صدۍ بلا شبه ټول نه غټ اردو شاعر چې کوم دی پښتون احمد فراز صاحب د هغې نه مخکې جوش ملیح آبادي صاحب چې هغه د افریدیو او هغه ته به دغه راتلو د جوش ملیح آبادي صاحب ته به نیرو صاحب چې دی د هغه کور ته به راتلو د هغه به دومره قدر کو. یادو کې عبارت دغه چې کوم کتاب دی زما فیورټ کتاب دی. په هغه ټایم کې هغه داسې کتاب لیکلی دی چې د هغې په دې وخت کې په فرانس کې او په انګلینډ کې او په امریکا کې تصور نه کېږي. بایوګرافي ده ټیک شوه. بیا داسې کو تاسو وګورئ دلته کې
کومه داسې شعبه ده د سپورټ سمیت چې په هغې کې پښتنو خپل دا چې کوم د جرنالیزم والا دغه د میدان دی په دې کې تاسو وګورئ احمد فراز صاحب دلته کې جرنالیزم چې دی هغه کړی دی آرټیکل به لیکل کالم به لیکو دلته کې اجمل خټک صاحب کړی دی دلته کې قلندر مومن صاحب کړی دی دلته کې ډاکټر اعظم صاحب کړی دی دلته کې عباسین یوسفزی صاحب کړی دی دلته رحیم الله یوسفزی صاحب ډېر غټ یو شخصیت پاتې شوی دی دغسې زموږ په ځوانانو کې په دې ټایم کې د پاکستان ټي وي چې کوم دی نو هغه ستا غوندې ینګ دی زموږ د بچو غوندې د کشرانو عادل شاهزی و هغه د انګریزۍ هغه چینل لانچ کړی دی چې هغه یو چیلنج و چې هغه د انټرنیشنل میډیا هاوس سره مقابله کوي د اسلام آباد نه نو ما خپل خیال دا دی چې چیلنج زم زیات شوي دي خو موږ کې هغه د جدید دور د میډیا وارفیر هغه ادراک چې کوم دی هغه لږ کم دی موږ ته هغه یو لفظ استعمالیږي اصلا چې نیوز ویلیو د خیبر پښتونخوا د پاکستان چې د په دې ریجن کې ټول نه زیاته ده او تا ته بله یو خبر وکړم ما خپل اورېدونکو ته ومه چې خلیل جبران صاحب فرمایلی دي چې د دنیا له ټولو نه بهترین آرټ چې دی چې هلته ډېر څیزونه راځي دا د جنګ په حالت جنګ کې یا د جنګ نه بعد کریټ کېږي بالکل ټیک شو خو موږ هغه اپورچونیټیز دغه نه کړل موږ هغه نه کړل لکه پکار دا دی چې ستا د لیوله دغه ینګسټرز چې کوم دي چې هغه موږ انکریج کړی وی موږ هغه ډسکریج کوو پکې بیا یو خبره پکې دا هم ده چې دلته کې بکس لیکل پکارو تاریخ جوړول پکارو ځکه چې دلته کې د 450 کالو جنګ شوی دی د جنګ اپورچونیټیز هم وي زما خپل نظر دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا ستاسو غوندې کشرانو د راتګ نه بعد څه امید شته خو په کم لیول باندې چې ریاستي حکومتي او سیاسي سرپرستي پکار ده هغه موږ ته نه ده ملو او ستاسو د خبرو نه ماته چې یو کولم د انګلیش را یادېږي د پښتو به دا یو ټرانسلیشن چې کمزور یا خراب حالات دي که نه هغه طاقتور او خطرناک کسان پیدا کوي او چې کم خطرناک او طاقتور خلک هغې بیا اسان وختونه تیاری او اسان وختونو کې بیا واپس کمزور خلک تیاریږي او کمزور خلکو نه کمزوري وختونه تیاریږي او د هغې کمزوري وختونو نه بیا واپس هغه پاورفول خلک را پیدا کېږي خلک دا پروسس دی هغه به دغه پروسس دی بالکل خو زمونږ ملک په دې نشته کله به د هغه د خرابو دا موږ د اصلا هغه بیا اوس لانجه جوړه شوه که نه د جنریشن ګیپ ته خبره چې خلک کوي دا ګیپ دا کور کېږي نه دا ولې د دې نه خلک دومره خوفزده دی زما په نظر باندې دا ګیپ چې کم دی که نه ډېره غټه ایشو دا ده چې زمونږ په دې قوم کې ده نه اوس د تاسو سوال ما نه وکړل که اوس یم خو زه خیر دی بیسیکلی ګیپ په دې باندې جوړېږي زمونږ مشران دې ته تیار نه دي چې مونږ د کشرانو واورو زمونږ انټراکشن وکړي او زمونږ چې کم کشران دي هغې د مشرانو نه مني ځکه هغې وایي د دې په دور کې او زمونږ په دور کې نه د ډېر غټ ډفرنس دی دواړه خپل ځای باندې صحیح دي خپل پوزیشن باندې دي دواړه صحیح دي خو ډېر ایکسټریم یو لیول ته تللي دي په زما په نظر باندې صحیح طریقه کومه ده هغه دا ده که نه مشرانو ته پکار ده چې ما سره ایکسپیرینس شته خو د دې دور ما ته پته نشته کشرانو ته دا پکار ده چې دا په دې دور کې خو زم یم خو دیم خو دي خیر ده که د دې سره هغه ایکسپیرینس د هغې وخت هم دی او نننی هم دی خو خیر ده که زه د یې نه څه وورم څه پته ما ته څه زده کولو له میلو شي زمونږ قوم اوس نه دی تیار اورېدو ته د مشرانو د کشرانو او بیا مشران کشران مونږ ته اورېدو ته نه دي تیار نو که مونږ دواړه دا اکثر مشران چې دی هغه کشران نه اوري کشران ورته لګیایي اکثر بیا مشران لګیایي کشران یې نه اوري خو ولې اکثر چې دی دا همیشه ون وی جوړ شي ولې دا خبره همیشه یو طرف نه رواني بل طرف ته هېڅ هم ني ولې ځکه چې مونږ خپل زړونه چې دی هغه تنګ کړي دي مونږ چې دی کشرانو چې کم حال فار ایگزامپل کشران دي هغې به یو داسې ماحول کې دننه غټ شي چې کم کې دننه ټف ماحول وي څوک ورته اوري نه نو هغې بیا خبرې نه کوي هغه مشران ورسره ډېر تپوس کوي نو هغې بیا
کنورس کوي نه. خو بیا داسې حالات هم دي چې هغې کې دننه کشران لګیا دي وایي چې زه د دې هر څه نه تېرېږم، ما ته څوک مدد وکړي. مشران یې نه مني، مشران یې نه اوري. هغوی زمونږ په وخت کې خو داسې نه و، نو باید د هغې خپلې تقاضې وي، د دې خپل چیلنجز دي. خو فار ایگزامپل په دې کې بیا دغه دا دی چې مکالمه وشي، ډایلاګ وشي. بالکل ایگزیکټلی. نن سباني دور کې که وګورو که نه دا منټل هیلث بله هغه ټیشوز دي، هغه نه منډه خلک چې دی هغه ډیزیز یا پرابلم نه ډیکلیئر کوي تر څو پورې تا درد نه ډیکلیئر کړي. چې تاسو دغه نی فار ایگزامپل خلکو ته آنلاین هراسمنټ کیږي، خلکو ته آنلاین تھریټس ملاویږي، د هغې زړه مات شي د دغه هر څه ته لاسه. آی هیو ایکسپیرینسډ اټ. ما ته اوس هم بلا خلک هیټ راکوي آنلاین، خو ما ته فرق نه پرېوځي. هر ماشوم خو دغسې نه دی که نه، څه خلکو ته به پرېوځي او بیا د پاسه نه چې داسې غټ تا ته میلو شي یا داسې یو مشر چې هغه تا ته وایي دا منه داسې شی دی، دا خو بس موبایل دی که نه بند دی که څه فرق نه. دا خو یو دغه لفظ دی چې وایي ته په څه پوهېږې، ته په څه پوهېږې، تا ته څه پته ده د دې خبرې باره کې. سو دا د دې خبرې سلوشن نه دی. منټل پرابلم شته نن سباني دور کې، دا نه چې مونږ ووایو چې دا د سره بس صحیح خبره ده نه، دا دې ځان نه لګیا دي. خو بیا داسې هم نه ده په کار چې هر ماشوم به وایي چې بس ما ته ډېرې مسایل دي، ما ته ډېرې مسلې دي، ژوند ما سره ښه نه دی، حالات ډېر ښه نه دي. ګوره I understand چې فار ایگزامپل تاسو په امریکې کې یا یورپ کې یا په چېرته ایشین کنټریز کې نه پیدا اف کورس، خو دا مطلب نه دی چې ته په یو خراب ځای کې پیدا یې. د دې ملک نه ډېر خراب حالات دي، ډېر خراب سچویشنز دي، بلکې دا ملک خو ډېر ښه دی ځکه دلته انجوایمنټ، کریټیویټي، مزه، دا ټول هر څه شته. په ویسټ کې دننه دونه هر څه چېرته دي. دا خو د لرې دور کې ډول سوهانې که نه ده چې کوم خلک لاړ شي هلته کې چې لاړ شي هغې چې د چکر د حده پورې ټیک دی، خو دا موږ چې دلته کوم د عیاشي ژوند تیاره و د امریکا کې هم نشته. خوراک طریقې ته وګوري، د ژوند طریقې ته وګوري، ډریسنګ سینس، سټایل، فیشن، ملګرتیا نشته، آرټیفیشل لایفس دي، آرټیفیشل فرینډشپس دي، هر څه آرټیفیشل روان دي. هغې هغه زړه ترې نه بند شي، هغې هغه زړه ترې نه تنګ شي. ما ایکسپیرینس کوم، ما وکتو، ما 3-4 کاله اسلام آباد کې زه پاتې شوم، اوس زه ریسنټلی واپس پېښور ته شفت شوم. هلته کې ما انګریزانو سره کار وکړو. هغې وایي تاسو ډېر ښه یې ځکه ستاسو فرینډشپس دي، ستاسو ریلیشنشپس دي، تاسو چې د فیملی سره اوټینګ، انجوایمنټ، بالکل هلته کې دغه کانسپټ شته نه ده سره. هلته کې خو داسې پوزیشن دی، اساسو خبره کټ کوم چې ما امریکا کې یو ځله د چا نه تپوس وکړو او هغه امریکن جرنالیسټ و چې یاره دا کوم 50 سټیټس چې کوم دي هغه والا زما ویزټ کې چې ونه په هغې کې 14 سټیټس دغه و منشن و پکې انکلوډډ. نو هغه ته ما وی چې هغه ما ته وی چې تاسو بل ورځ چېرته روانې، ما ورته چې فلوریډا ته. هغه ډېر سینیر کس و، هغه فلوریډا نه و کتلی، هغه وی چې ما میریلینډ کتلی دی، ورجینیا مې کتلی دی او دغه د واشنګټن ډي سي او جنرال نالج خو بالکل د خپل ملک په باره کې سره هم دغه نه وي. خو په دې کې بیا هغه والا خبره چې موږ نفسیاتي طور له د دې نیګیټیو نیریټیو د تھینکینګ د فیلینګز عادت ولی شو. په دې باندې ما لږ دغه کا ځکه چې موږ ته 2 سایډز وي که نه، د تصویر به دې ورخونه دا خو ډېره پخوانۍ کیسه ده. موږ هغه پازیټیو سایډ چې د هغه بالکل ګورو نه، هغه موږ په ځان باندې آیا موږ واقعیتا شدت پسند یو، موږ ایکسټریمیسټ یو په اپروچ کې، موږ زموږ مایند سیټ چې دی هغه جوړ شوی دی. او په دې کې بیا هغه د استاد والا خبره پکې وکړه چې زموږ ایجوکیشن سیسټم کې کم خلا ده، کم پرابلمز دي چې په هغې باندې سوچ پکار دی. بالکل. په دې کې دننه به زه اوس تاسو ته یو تیوري ده که نه، د 2 کوین تیوري. نه خو به تا زما نه تپوس نه کول، ما ستاسو نه بیا تپوس نه شو. خیر دی، زه دا ډسکشن کېږي بالکل، ځکه مونږ دلته تاسو هم حسنه زه هم حسنه یم، وی آر جسټ ډسکسینګ بالکل ایکول. بالکل ځکه چې زه دلته راغلی په دې موټو باندې یم چې کانورزیشن 2 وی پکار دی چې 1 وی شي، بیا څه فایده ده. نو یو تیوري ده 2 کوین تیوري هغې ته وایي. هغه وایي چې د هر سکې 2 سایډه وي، نو عکسې د هرې خبرې هم 2 سایډه وي. فلسفي چې کومه ده دا ډېره پخوانی یو کانسپټ دی که نه، په هغې کې دننه د ژوند ټول نه غټ سوال پکې دا دی ژوند مونږ څنګه تیر کړو او چې داسې تیرو نو مونږ ولې به تیرو. هغې کې 2 قسمه طریقې راځي، یو دی نایلزم، یو دی ابسرډزم. نایلزم چې کوم دی که نه، هغه وایي د ژوند څه مطلب نشته، ژوند څه فایده نشته.
نو مونږ څه دپاره دا هر څه کې دننه ځان له زړه دونه ایفرټس کوو بس پرېږده ژوند دی روان دی بس هغې ته مونږ سیډ سایډ ویلی شو هغه ډپریسیو سایډ دی. بیا پکې ابسرډزم هغه هیپي سایډ دی. هغه وایي ژوند څه مطلب نشته څه فایده نشته نو بس مزې وکړه انجوی کړه ځکه چې مطلب یې نشته نو ولې ته ځان له خپل زړه چې دی د دې هر څه نه خرابې ځان له چې دی غټ پلانینګ کې ایفرټس کې چې کله هر څه ونشي بیا جاړې بیا خپه دا نو په دې کې به بیلانس شیټ څنګه جوړیږي بیا زه دا هم نه وایم چې ابسرډزم والا ویو ته لاړ شي دا هم نه وایم چې نایلیزم ژوند په هر لیول کې ابسرډزم او نایلیزم خو یو اگزامپل خو دغسې د اپروچ یو طریقه یې چې ته کم منټالیټي سره کم مایند سیټ سره کم سوچ سره کمې رویې سره یو خبرې طرف ته ځې یو خبرې منټالیټي ستا څنګه یي هغې خبرې دپاره هغې ته چې کم سوچ سره ته ځې هغه میټر کوي او هغې کې دنه آی تھنک د بیسټ وے از ته وګوره د دې خبرې ما ته فایده څه ده د دې خبرې ما ته نقصان څه دی. اکثر د څه شیزونو فایدې ډېرې وي خو د هغې نقصانات کم وي. اکثر د څه شیزونو نقصانات ډېر وي او فایدې کم وي خو چې دا نقصانات یې ډېر دي دا هم یو فایده ده ځکه هر یو شیز یو ایکسپیرینس وي. هر سکسس ځان له موټیویشن جوړ کا او هر فیلیر ځان له یو لیسن جوړ کا ځان له یو زده کړې یو موقع جوړه کا چې ته ترې نه څه زده کړې. په دې کې یو بل ایګویزم کې مونږ سره یو کانسپټ راځي که نه ټو ډیواور داسې کانسپټ دی که نه چې دا کس دی دا زما کمپټیشن دی زه به کمپټیشن استعمالوم او ځان به پکې مخکې لیول ته بوزم د دې د هغه خپې به نه راکاږم د هغه خپې به نه راکاږم خو هغه ته به ګورم ځان ته به وایم چې زه مخکې ځمه. دوه ماحوله راځي فور ایگزامپل دا په یو فلم کې دننه یو ډېر فیمس سین و چې یو کس یي که نه هغه ډېر زیات د هغه ایګو غټ یي که نه هغه وایي چې زه کینګ یم زه دا یم زه هغه یم او هیز ا فوټبالر. یو بل فوټبالر یي که نه هغه دی اوس بیسټ پلیئر یي یو بل فوټبالر یي د هغه آی کیو ډېر های وي هغه څه چلو کړي هغه داسې یو گیم وکړي که نه چې په هغې کې دننه دی بل کس ته وایي چې شوده تاله چېرته گیم درځي ته په آرام کښېنه او زه درته چل ښیم نو هغه زړه په هغې وخت کې مات شي او اوس دا هغه بل کس پلانینګ کړي یا نو اوس هغه بل کس چې کوم هغه چې ځان ته کینګ وایي هغه ځان له سوچ وکړي چې داسې وخت به راشي چې زه به د 30 کال یم زه به په خپلې کمرې کې ناست یم سوډې بس کم خوراکونه به خورم او ګورم به دوی به گیم کوي فوټبال انټرنیشنل لیول او زه به ناست یم هغه ځان ته یو دغه سوچ وکړو یو یې دا سوچ وکړو چې زه اوس دلته هم په دې ځای کې یو ګول وکړم او زه دې ته وښیم چې زه اوس هم نمبر 1 یم نو هغه ځان ته وویل چې زه به دا کس چې دی زه به دا ډیواور کوم زه به دا ختموم زه به د دا لایټ چې کوم دی د ژوند که نه موټیویشن آی ویل فینش اټ او هغه چې کم بیا هغې نه پس تپلي وکړي نو اوس هغه بل کس چې کم دی که نه هغه د کس ته دا کار کړی چې هغه بل کس موټیویشن ورته میلو شي اوس الله تعالی هم دقسې دی اکثر هغه مونږ چې دی په خرابو یا خطرناکو یا په ډپریسیو سچویشنز کې واچوي ولې دې دپاره نه چې زمونږ زړه نازړه شي مونږ وایو بس خیر دی او خفه داسې خو مونږ د نوح علیه السلام د کیسې نه مونږ چې دی یا فار ایگزامپل هغه بله زمونږ یو پروفیټ و د هغه د کیسې نه مونږ وکتل چې هغه چې دی دونه نازړه شو چې هغه خپل خلک پرېښودل نو څه چلو شو د مچھلي په پیټ کې دننه بیا هغه انتظار کولو نو چې د هغه پوره طریقې سره توبه وکړه بیا یې پرېښودو نو د دې مطلب دا دی چې الله تعالی واحد دا چې دی په دوه سیزونو باندې بار په قرآن مجید کې جره تکرار شوی بالکل یو دا چې ناامیدي چې ده دا حرام ده دا حرام بالکل او بل دا چې خپل حق ته زه معاف کولی شم خو د بل حق ته نشم کولی ښه دغه د جنرال نالج دا آخري سوال دی بالکل بیا به تاسو چې دی اعلان به کوئ او اجازت به اخلئ بالکل د جنرال نالج څومره اهمیت وي ستا د ذاتي ژوند د ډیلینګ په معاملاتو کې ځکه چې ما ته داسې هم ښکاري چې زموږ سره دغه فیسیلیټیز خو زیات شوي دي خو موږ د جنرال نالج نه ورځ ته ورځ چې دی هغه لرې کېږو نو دغه باندې او هغه بیا ستا په پرسنالټي باندې څومره اثر انداز کېږي ځکه چې نالج وایي پاور دی که نه ټول غټ پاور دی نو موږ ډګریانې خو اخلو خو نالج نه ځان لرې ساتو نالج ټول نه غټ یو فیکټر لري او نالج زه سوچ کوم دی ته داسې که نه چې یو بلیسنګ هم دی او یو کرس هم دی تا باندې یو ښه خبر هم ده چې تاسو نالج وي خو اکثر دا تا دپاره یو خراب خبره یو خطرناکه خبره هم کیدی شي زما دپاره زه نن سبا چې دی خپل د عمر خلکو سره
نشم کېناستی، زه هغې سره سوشلایز کولی نشم، ګیپ راغلی دی، منټل ګیپ دی. د هغې او زما په منټالیټي کې، په منټل لیول کې، په انټیلیجنس کې، په ای کیو او آی کیو دواړو کې دننه دونه غټ یو ګیپ پاتې شوی دی چې مونږ نشو خبرې کولی. اوس دا یو ښه خبره ده، بده ده، آی ډونټ نو، خو د دې نه فایده ماته څه میلو شوی. زه اوس د هغې خلکو سره ډسکشن کوم چې کم سره دا خلک چې کله غټ شي، جابونه ته لاړ شي، دا د هغې خلکو دی به بیا باس دی به بیا د هغې چې دی نوکروالي کوي، نو بیا به دی د هغې منټل لیول ته رسي. سو آی ام talking to those people. زه هغې سره خبرې کوم لګیا یم، زه ډسکشن کوم، آرګومنټ ورسره کوم. اوس زما په نظریې باندې، زما په نظر باندې نالج ډېر غټه معنی لري، او نن سباني دور کې دننه د ډیګرۍ نه زیات ضروري نالج دی او سکلز دی. چې تاسو څونه نالج وي ته به هماغومره په ژوند کې مخکې ځې. نالج ته اسانو الفاظو کې ګوره، نالج په یو انسان باندې دونه غټ اثر لري که نه چې یو نور وي هغه کس کې. چې کم کس سره نالج وي که نه، هغه داسې نوراني غونته کې شي، هغه انسان ښکلي یه. ښکلی ولې یه؟ فزیکلی نه، خو د هغه د الفاظو، د هغه د خبرو د طریقې نه. چې کم کس انپړ وي که نه، کم کس الټریټ وي، د هغه د خبرو طریقه به سمه خراب وي، نه هغه مخامخ پته لګي. اوس خو دا شاید دومره غشه د ایکسپوز کېږي. ښه بلکل اعلان وکړه چې قریب به تاسو د سونو پښتونخوا نه بلکل بس انشاءالله ډېره مننه ستاسو د ټولو زموږ د ګرانو کتونکو. او انشاءالله بل پروګرام کې به زموږ سره دا سر چې موجود دی، دی به بیا تاسو سره حاضرېږي په پروګرام کې. بل پروګرام به ته یوازې کوې، بل پروګرام به انشاءالله نه هغه به مي او هغه انشاءالله تاسو به م راځئ او زه به م راځم. دا مونږ به دا ډسکشن کنټینیو ساتو. خو بس نن دپاره زمونږ ټایم همدلته ختمیږي. ستاسو ډېره مننه د نن دپاره راتلو دپاره. اور thank you so much for the time. اور زمونږ ګرانو کتونکو تاسو ټولو ته هم ډېره مننه او ډېر هرکلی، ډېره مهرباني. thank you so much and الله حافظ from Suno FM.